أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. سورہ یہود 15 نمبر آیات په دې 15 نمبر کې او پرپسې په 16 نمبر کې دا مسله ذکر کیږي چې د ایمان نه او د اخلاص نه بغیر څومره اعمال چې دي هغه ضایع دي او غزې نه نیسي. مخکې موږ ویلو چې د الله تعالی باندې هغه اعمال قبول دي چې کوم اعمال حسنه او د اعمال حسنه موږ دوه ارکان ویلو چې یو دا چې د الله تعالی رضا لپاره وي او دویم دا ده چې دا کار به د نبی علیه السلام د طریقې موافق دغه نه علاوه د هیڅ عمل زین نه نسی قبلېږي نه. لیکن دې سره سره چې کوم خلک نیک عمل بیا هم کوي او دغه ارکان پکې نه لکه ډېر کافران هم د خیر خیریت کارونه کوي فلاحي کارونه خلکو له کوي یا ډېر خلک داسې چې مسلمانان یې لیکن نیک کارونه په نورو غرضونو باندې کوي چې خلک خپل مشتری تسلیم کی خلک عزت وکي خلک ته سخی وي په دې طریقه باندې خرچي کیږي نو دغه اعمال د الله تعالی باندې ځماني قبول نه دي. اخرت کې د دې بدله نه ملایويږي بلکې د دې وبالي دوباره سزا به ملایويږي. لیکن د دې باوجود دغه خرچي او دغه خواري چې کم دي نو د دې بدله الله تعالی په دنیا کې ورکړي. او دا مسلم شریف یو روایت نه هم ثابت دي چې الله تعالی په هیڅ باندې ظلم نه کوي. کم خلک د الله تعالی د رضا لپاره د آخرت لپاره کار کوي الله تعالی دغه پوره بدله په آخرت کې ورکړي او کم خلک چې کافران دي خو کارونه کوي دغه بدله الله تعالی کافران ته په دنیا کې ور پوره کوي آخرت ته نه پاتې کوي. نو دې ځکه کې دغه مضمون ذکر کیږي من کان حق سوچي یرید الحیات الدنیا چې اراده د دنیا ژوند د دنیا لري وزینتها او خایس د دنیا یعنی مطلب دا ده چې نیک اعمال وکړي او نیک اعمال سره خپل دنیا وګټي دنیا په برابر کې قوم کې خپل شهرت او نیک نامي مشري دا پکې ثابت کی نوفي الیهم الله موږ پورا ورکو دوی ته اعمالهم بدله د اعمال د دوی دې کې اعمال نه مخکې جزاء او اعمالهم جزاء ټکي پکې پټ نو مطلب دا ده چې دغه دنیاوی نیت باندې کوم کارونه کوي دې په الله وتعالى هم ورکو فيها بر دنیا کې وهم فيها لا يبخسون او ردوی سره بر دنیا کې به اس کمې هم نه کیږي یعنی دغه بدله ورته پورا ملایويږي د خرچو په وجه باندې الله تعالی تعالی دنیاوی بدله ورکړي. دنیاوی بدلو کې د تفسیر مع قرآن تحقیق مطابق چې کوم سره ته ملایويږي هغه کې صحت شته قوم کې مقبولیت شته دی نیک نامي پکې شته دی د مال ترقی پکې شامل ده چې دا صلاحیتونه به الله تعالی دوی له ورکړي. دغه کسان چې دنیا د لپاره لګیا دي خو کار یې نه کوي خو د دنیا په نیت باندې دی نو په دنیا کې به دغه شیزونه میلاو شي او دې کې به سره کمې نه کیږي. اولئک الذین د هغه کسان دي لیس لهم فی الاخرة نشته دوی د لپاره په آخرت کې الا النار مگر صرف اور دی جهنم ته به الله ورچي وحبط ما صنعوا فيها او برباد به هغه کارونه چې دوی کړي دي په دنیا کې یعنی دغه نیک کارونه چې دنیا کې کړي دي د آخرت کې بیا په کار د دوی ناراضي ځکه چې الته کې ارکان پکې نشته یعنی ایمان نه لري او د الله تعالی رضا نیت نه او دنیوي مقصد و نو الته کې د دې اعمالو زی قدر بیا نشته دالته قبول نه دي. وباطل ما كانوا يعملون او ضایع به هغه کارونه چې دوی کړي دي یعنی هغه به ځای ونه نیسي. دا دوه آیاتونه د هغه چا په باره کې شو چې کم خلک نیک کارونه کوي لیکن ثواب په نیت نه کوي د دنیا په نیت باندې کوي او یا اړو ایمان لري نه سره به د کارونه کوي لکه خلک د تر شوی دي حاتم طوایی داسې نور لوی خلک تر شوی د جډیر سخیان خلک تر شوی دي په دنیاوی لحاظ باندې لیکن د ایمان نه وزګار خلک ایمان بالکل نو کافرانو نو د دې ټول خلکو دنیا د دې کم څه کړل دنیا کې الله تعالی دوی له پورا بدلا ورکړي آخرت کې بردي اعمال زین نه. بحث په دې خبره کې ده چې دا آیات چې کوم دي دا په باره د کافرانو ده که باره کې د ګناهګار مؤمنانو دي چې مسلمانان یو ګناهګاری او تشبه نو باندې خو مسلمان خو یې خو کارونه چې کوم نیک کارونه کوي نو دې د پاره کوي چې بس دنیا پیرا جمع کی لکه دا هغه خلکو منځونه واخله چې سره په یو خاص ورځو کې منځونه کوي به نه کوي خاص کړي ضرورت او مجبوری
او په خاص ورځو کې به جنازو کې حصہ اخلي بیا نه اخلي 2 میاشتې 2 نیمه 3 میاشتې وخت د جنازې بیا نه دغه شان منځونو کې په خاص ورځو کې شاملېږي چې خلکو سره میلاو شي خلکو وایي چې دا منځ کوي او بیا غینه بعد بیا غیب کېږي نه ښکارېږي دغه شان هغوی خرچې هم کوي او ډېر څه جوړوي او څه ډېرو څیزونو وعدې هم کوي لیکن ښکاره په هغې باندې هر څوک پوهېږي چې دا د څه دپاره کوي هغې باندې د علاقې ماشومان او زنانه هم په هغه اصولو باندې پوهېږي نو اوس دا خبرې دی چې یاره د دې آیات مصداق دا ګناهګار مسلمانان شو که نه کافران یې مصداق دی کوم یو مصداق د آیات د چا باره کې نظر شوی دی دې باره کې د علماو یوه رایې دا ده د آیات په باره د کافرانو کې دی نو چې کله په باره د کافرانو کې دی نو بیا به داسې چې کافران خلک چې کوم د نیک کارونه کوي ښه کارونه کوي د انسانانو د خیر خواهي دپاره ځینې کارونه کوي نو دغه کارونه داسې دي چې الله تعالی به دوی په دې دنیا کې دغې بدله ورکړي د کافرانو له به هم د بدله ورکړي د دوی مال کې به ترقي راشي الله تعالی به دوی له صحت ورکړي اولاد به ورکړي او دغه شان کې خوشحاله زندگی به ولې ورکړي لیکن آخرت کې به دوی صرف اور میلاویږي بل څه به ته نه میلاویږي دا مطلب یې شو دویم قول په دې کې د علماو دا دی چې دا آیت په باره د ریاکارو نازل شوی دی هغه خلک چې نیک کارونه کوي مسلمانان دي او ریاکار دي او د نیک کارونه ډېر کارونه نیکۍ شروع کړي ښه کارونه لري کله جماعتونه دي کله مدارس دي کله نور کارونه کې حصه اخلي لیکن د دې باوجود دغه خلکو د ایمان او د دین په تقاضا باندې نه بلکې دنیایي اغراض او مقاصد لري هغې مطابق کار کوي نو دویمه رایې دا ده چې دې نه مراد ریاکار مسلمانان شو لیکن د ریاکارۍ په صورت کې به د یو وروستني آیات معنی کې بیا فرق راځي کم خلک چې د کافرانو باره کې دا آیت وایي او د هغوی رایې دا ده چې دا باره د کافرانو کې نازل شوی دی نو هغې مطلب خو بیخي واضح ده چې ته به صرف اور میلاویږي جهنم اور کې به پراته وي بل څه شی به ته نه میلاویږي دا مطلب یې خو واضح شو لیکن که دې نه مراد که ګناهګاران خلک ته واخیسته شي ریاکار خلک ته واخیسته شي نو بیا به د الا النار مطلب داسې چې اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار د هغه کسان چې نشته د دوی دپاره په آخرت کې مګر الا النار صرف اور دی چې د سزا تېرولو پورې به په اور کې پروت وي بیا به داسې مطلب شي نو دا ټکی به سره بیا یاد ساتئ چې الا النار مګر د سزا تېرولو پورې به په اور کې نو بیا به مفهوم او مطلب داسې شو دا دویم قول دی په دې کې راجح قول چې کوم معرف القرآن هغې ته راجح قول ویلی دی او له ډېرو شواهدو ثبوتونو سره یې ذکر کړی دی هغه دا ده چې د دې آیات مفهوم عام دی کافرانو ته هم شامل دی او د آیت ګناهګارو مسلمانانو ته هم شامل دی د آیت حاصل دا دی چې کوم خلک نیک کارونه د دنیا په نیت باندې کوي چې په دنیا کې څه حاصل کړي نو دا خلک به کله کې سوچه کافرانی او کله خلک به کله به دا مسلمانانی ګناهګار مسلمانان به په دغه دواړو صورتونو کې که دا کافران هم شي ګناهګار مسلمانان هم شي د ګناهګارو مسلمانانو ته او د ریاکارو ته او دغه کافرانو ته به الله تعالی د دې اعمالو بدله په دنیا کې پوره ورکړي او آخرت کې به کافران مستقل په اور کې او دغه ګناهګارانو سزا تېرولو پورې به په اور کې بې دا مطلب شي او دا قول راجح دی دې کې هم د قرآن د احادیثو په رڼا کې ډېر زیات شواهد او ثبوتونه پیش کړي دي او دغه ټولو حاصل دا دی چې دغه ټولو خلاصه دا ده کوم چې مسلم شریف او ترمذی شریف کې هم د حدیث شته دی د هغې حاصل دا نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی په هېڅ چا باندې ظلم نه کوي او چا چې څه عمل کړی دی نو الله تعالی هغوی ته د هغې بدله پوره ورکوي نو کوم خلک چې نیک کار وکړي د دنیا دپاره او کافران هغوی ته په دنیا کې دغه بدله میلاو شي لکه څنګه چې وړاندې موږ ویل او چې کوم د ریاکار خلک دي ریاکار ته به الله تعالی بدله پوره ورکړي لکه مثال په طور باندې یو سړی نیک کارونه کوي دې دپاره چې شهرت یې وشي او خلک ووایي چې دا ښه سړی دی سخي سړی دی خدمتګاره سړی دی د شهرت دپاره چې کوم کارونه وکړي نو د روایاتو مطابق قیامت کې به دی راوستی شي او دته به وویلی شي چې تا کم نیک اعمال د کم مقصد دپاره کړي هغه مقصد ستا پوره شوی دی هغه شی تا ته میلاو شوی دی یعنی تا شهرت غوښتو شهرت ستا په دنیا کې شوی دی هغه ستا دپاره پوره دی کافي دی لہذا په آخرت کې تا دپاره د دې بدله نشته د دغه روایت نه معلومیږي دا چې د دې آیات مفهوم هم عام دی کافران چې کوم دی خو ریاکارۍ دپاره نه بلکې هغوی خو ایمان نه لري د سره نه نو کوم مقصد دنیایي مقصد دپاره چې خرچه کوي نو هغه بدله به ورته میلاو شي
او ریاکار خلک چې کم دی دوی ریاکاری خپل شهرت غواړي دغه شهرت به الله تعالی په دنیا کې ورکړي چونکې نیت د ریاکاری دی نو په دې وجه په آخرت کې به ثواب بالکل نه ملاويږي البته که د سړی نیت د ثواب دی او دیندار سړی دی د مخکې نه دغه دینداری پاک دامنی ارس معلوم دي ثابت دي خو ردی باوجود د شهرت وشو د در اراده نه وشو نو دا خو څه ګناه نه رتبه وبال نه جوړیږي افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ای هغه سوچ بدلایل سره دی د درب خپلنا ويتلوه او تلاوت کوي د لاره شاهد یو گواه منه د الله تعالی طرف ومن قبله او د دینه مخکې کتاب موسی کتاب د موسی علیه السلام د قرآن د تصدیق د قرآن ویل کیږي او ترغیب د قرآن ته ویل کیږي د دې حاصل دا دی چې د نبی علیه السلام او د هغه د ملګرو شان ذکر کیږي چې نبی علیه السلام د هغه ملګری د هغوی حیثیت په معاشره کې څنګه دی او د هغوی حیثیت د الله تعالی په نسبت باندې څنګه دی یو خبره ده دویمه دا ده چې قرآن د دې په حقانیت باندې دلایل دي چې قرآن څنګه ثابتېږي چې قرآن آسماني او صحیح د الله تعالی کتاب دی نو پاګه باندې دلایل نقلیه ذکر کیږي دلیل نقلیه کې ته ویل کېږي چې د مخکینی آسماني کتابونو را نقل شي عقلی ته ویل کېږي چې عقل تسلیمي چې داسې دی وشي نو په دغه طریقه باندې بده باندې دلایل نقلیه هم ذکر کیږي الله تعالی هغه څوک چې بدلایل سره د درب خپلنا ويتلوه او تلاوت کوي د لاره شاهد یو گواه منه د الله تعالی دینه مراد نبی علیہ السلام والا ومن قبله او د دینه مخکې کتاب موسی کتاب د موسی علیہ السلام وو د دلیل د قرآن په حقانیت باندې چې قرآن تصدیق په موسی علیہ السلام کړی دی او په تورات کې د دې ذکر موجود امام چې د موسی علیہ السلام مشر امام دې ته ویل کېږي چې هغه د لپاره قیادت مشري رهبری ثابت ورحمتا او دا رحمت دا یو معنی شو دویم احتمال دار چې د کتاب امامان چې کوم دی دا کتاب وضاحت دی چې کتاب څنګه کتاب و د موسی علیہ السلام د دې مکه د موسی علیہ السلام کتاب او دا کتاب څنګه کتاب نو دا کتاب د څه و چې امامان د رهبر او هدایت کوونکی کتاب خلکو ته لار خدای رهنمایي به د خلکو کوله د څه کتاب ورحمتا او دا رحمت یعنی په اعتبار د عمل سره دا رحمت او په اعتبار د هدایت سره د امام یعنی دې کتاب د صفاتونه لرل چې هم د امامت صفاتونه لرل د خلکو رهنمایي به کوله هم د رحمت صفات لرل چې به عمل وکړو هغه د رحمت مستحق شو او په دې کتاب کې د موسی علیہ السلام په دې کتاب کې د قرآن حقانیت او صداقت بیخي موجود اولئک دا کسان یؤمنون به ایمان لري په دې قرآن باندې ومن یکفر به هغه سوچ کفر وکړي په دې قرآن باندې من الاحزاب د ډلونه څومره ډلې په دنیا کې دي او په دنیا کې مختلفې ډلې شته جدا جدا عقیدې نظریې لري او جدا جدا لارې او سفرې دي دغه څومره ډلې چې دي په دې قرآن نه کله چې انکار وکړي فالنار موعده نور د دې زګینې دی موعده زید وعده دی یعنی جهنم ته به الله تعالی رسي ردینا معلومه شو چې قرآن باندې د ایمان نه بغیر د هیڅ ایمان او دینداری قابل قبول نه منظور نه او ردینا دا مسله هم ثابته شو چې قرآن د ایمان نه بغیر هیڅ چا د هم صبح هدایت باندې ویلې نشي چې د هدایت ته د خسړې مارب قرآن دی بارے کې تحقیق ذکر کړی دی او خلکو باندې رد کړی دی چې ځینې کافران په ځینې علاقو کې بس نیتونو سره فلاحي کارونه کوي او مسلمانان چې کله هغوی ته وګوري نو وایي چې مړه د ځینې مسلمانانو نه د کافران ښه دي وایي دا ټکه انتهایي خطرناک دی او داسې نه ده بلکې د قرآن د ایمان نه بغیر د هر څوک چې په کم کارم چې په کومو ځایونو کې چې دین په نار او موعده ور د هغوی ځګینې دی او چې ور زینو دا معنی د دې شو چې د الله تعالی په قهر باندې دی په غضب باندې دی او چې د الله تعالی په قهر او په غضب یې هغه سره چرته هم خسړه کې دي نشي فلا تکو فی مریه نو تمکه په شک من هردینا د دې مخاطب د خطاب نبی علیہ السلام ته مراد نه امت چې امت په قرآن باره کې تاسو شک من نشي آسماني کتابونو د دې تایید تصدیق کړي دي نبی علیہ السلام د معجزې په ذریعہ باندې خودري دي
قرآن په خپل باندې معجزه ده. موږ مخکې باندې باندې بحث کړی د 15 وجوهات په بنیاد باندې قرآن معجزه ده. کم چې التلویح او توضیح په تفصیل سره نقل کړی دی چې قرآن ولی معجزه ده او د دې مقابله ولی نه کیږي. نو باقي به تحقیقي کلام کړی دی مخکې باندې موږ بحث کړی دی. انه الحق یقینا دا قرآن حق دی من ربک صادر رب طرف نه دی ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي.